اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورګرو. امید لرم چې روغ جوړ وي ستاسو د پاره زه دوا ګویم. مرګرو نن د یو بهادر د یو پښتون او یو نډر پولیس والا حواله سره ویډیو جوړوم. مرګرو د ډيري مودي راهسي زمونږ په دې ملک کې امن راغلی او زمونږ په دې ښار کې امن راغلی. خو د سمودي راهسي د پولیس فورس چې کوم دی هغه ټارګټ شوی او په هغې کې ډېر شهادتونه مو شو، ډېر تکړه، ډېر نډر او ډېر بهترین پولیس والا زمونږ شهیدان کړی شول. الله دې د دې هوا نه ټول زمونږ پولیس ملګري وساتي. په دې کې ایسیچو شاپور شکیل خان چې کله شهید شولو نو زمونږ په پولیس فورس کې یو نر یو نډر او د ترنګزو باباجي نوسه عمران الدین خان چې په ترنګزو کې زګیدل ځوان هغه د پولیس فورس د پاره یو بهترین پولیس والا. که زه دا ووایم چې کله هم په پېښور کې غټې ستونزې راغلي دي نو په هغې کې عمران الدین خان یو بهترین نوم ګرځېدلی دی. کله ویل کېږي د هغې د دوستانو نه مې اورېدلي دي چې کله په زرعي یونیورسټۍ پېښور کې دهشتګرد داخل شول او هغوی کله زمونږ د قوم سرمایه سټوډنټان وجل شروع کړل، شهیدول کول شروع کړل نو عمران الدین خان په هغه وخت کې ایسیچو ریګي او انسپکټر عمران الدین خان په هغه ټایم کې راغلو او په لاره باندې د مرګرو نه د خپل ګنرز نه د اجازت واغستو چې کیدای شي چې زه ژوندی واپس را نشم، اخنه بخنه ماته کوئ. عمران الدین خان اډوانس وکړلو، ننوتو، محنت یې وکړلو، نور آفیسرز هغې سره هم خو په هغې کې عمران الدین خان یو بهترینه کارکردګي وکړه او په هغه کارکردګۍ باندې عمران الدین خان نوم چې کوم دی نور هم وګټلو او ډېر ځوانان په هغې کې د مرګ جوبلې نه بچ شو او پولیس والا ته ډېر غټ یو مرګ جوبلې نه خلک بچ کړل او په زرعي یونیورسټۍ کې شهادتونه چونکې وشول خو چې دهشتګرد په کم سوچ باندې راغلي نو د هغه سوچ هغې ته قیمت میلو نه شو او په هغې کې غټ کردار د انسپکټر عمران الدین خان. دا رنګ چې کله په پولیس باندې حملې شروع شولې یو وارې بیا عمران الدین خان او د هغې ملګري داسې نور انسپکټران صاحبان هغې بیا رامخکې شول او د خپل د دې ښار محفوظ کولو دپاره محنت شروع کړلو. عمران الدین خان ته ملګرو ویلې چې عمران الدین خان دهشتګردي ده او ملک چې کوم دی ځوانان په هغه کې شهیدان کېږي ته هم رستو شه. نو عمران الدین خان دا خبره وکړله چې نن مونږ نه مخکې کېږو نو څوک به کوي او هغې خپله سینه د ایسیچو شاپور شکیل خان د شهیدېدو نه بس په خپله سینه په خپله پیش کړله او راللو ایسیچو شاپور څوکه یې سنباله کړه او په خپله د هغه دهشتګردو مخې ته ودرېد، محنت یې وکړلو او نن بیا د الله په حکم سره کافي حده پورې د پولیس فورس د ځوانانو د شهیدېدو کې کمی راغلی دی لکه تېره میاشت کې چې څنګه دا شهادتونه زیات شوي وو نو په هغې کې ډېر کمی راغلی. یقینا دا خبره د ویلو وړ ده چې په دې کې سی سی پی او پېښور محمد اجاز خان ورسره هارون رشید خان او ورسره نور ایس پی ګان صاحبان هم خپل محنت کوي خو زمونږ انسپکټران صاحبان د ډسټرکټ پېښور او خصوصا عمران الدین خان په دې کې ډېر غټ کردار ادا کړی دی. زه په دې باندې هغې ته ټریبیوټ پیش کوم، زه هغې ته سلام پیش کوم او زه هغې دپاره دوا ګویم د نورو ملګرو غونته چې الله تعالی په هغې په دې خپل
کار کې په دې خپل مهنت کې کامیاب کی. عمران الدین خان د دې سره یو پلار هم دی، یو بهترین ورور هم دی، او ډیر قیمتي او نډر دوست هم دی. په مړي ژوندي کې په درستخوان کې او ورسره په ناسته پاسته کې د هغې ثاني نشته دی. هغې یو بهترین سوچ لرلو والا انسان دی او د معاشرې سره د تلو والا انسان دی. صلح او اغرا وستو والا دی. او ما چې څومره وکتل څو ورځې مخکې د دغه په مقام باندې د شاپور په مقام باندې په یو قیمتي ځمکه باندې چې هغې کې ډیر زیات قبضه ګروپ شاملو او راله او په هغه ځمکه باندې قبضه کوله. زه به تاسو ته په تصویرانو کې وښایم. په هغې کې ډیر زیات قبضه ګروپ چې 22-23 کسان په یو تصویر کې په خودکاره حسلې سره موجود دي. په هغې کې عمران الدین خان لاړلو، هغه خلکو سره ډزې وشولې او د هغه کونډو رونډو او د غریبانانو خلکو ځمکه عمران الدین خان بچ کړله. نور پولیس هم هغې ته راورسېد. په هغې کې قبضه ګروپ ونیول چې په هغې کې داسې کسان هم شاملو چې هغې په مختلفو 302 په مختلفو ډسټرکو کې پولیس ته مطلوب وو. هغه خلک یې ونیول. د دې نه مخکې د چرسو څه ډېر غټ کیپ نیولی و. ورسره په دغه علاقه کې چې کومه بدامني ده نو هغه په امن د راوستو کوشش یې کړی دی. څو ورځې مخکې د عمران الدین خان راهزنانو سره هم مقابله شوې وه چې په هغې کې یو راهزن وژلی شوی هم او د عمران الدین خان ګاډی هم په هغې کې ډیمیج شوی و. خو د عمران الدین خان د ملګرو، د عمران الدین خان د کوروالاو او ورسره د ملګرو دواګانو هغې بال بچ کړل. الله تعالی هغوی په دغه ډزو کې محفوظ وساتل او په هغه ډزو کې یو راهزن چې کوم زخمي شوی او ورسره چې کوم دی نو یو راهزن چې کوم هغه په هسپتال کې چې کوم په حق رسېدلی و. د دې سره عمران الدین خان په تاڼه کې جرګې هم کوي. ورسره د علاقې مشران هغې ځان سره هم اخیستي دي. یو بهترین کلچر جوړ کړی دی او یو بهترین ماډرن پولیس طریقه کار ادا کوي او د علاقې مسایل په ډېره ښه طریقه باندې حل کوي. د هغوی ټیم، د هغوی محرران صاحبان او د هغې سره موجود د اتاڼې چې څومره عمله ده ډېر په بهترین طریقه باندې کار کوي. د هغې ګنرز یې اپریشیټ کوم چې ډېر ایکټیو هلکان دي. د هغوی سره اوږه په اوږه د عمران الدین خان سره ولاړ دي او ډېر بهترین کار شروع دی. زه د هغې افسرانو ته هم سلام پیش کوم چې هغې د عمران الدین خان غونته ایسچو په شاپور باندې ولګولو او هغې د علاقې د امن دپاره کار وکړو. او نن چې د شاپور کم حالات دي، کم سوګالي ده، کم امن دی په روډ باندې، په دغه باندې، نو دا مخکې نو کله چې شکیل خان شهید کړی شو نو دا ډېر کم شوی و. مختلف قبضه ګروپ چې کوم هغې د شاپور طرف ته مخه شوې وه. خو چې کله عمران الدین خان په خپل سر باندې سرپه ونه کړله او پاڅېدو او په قبضه ګروپو باندې سره وډزېدو او ډزې وکړلې او پولیسو سره وډزېدو، د هغې نه بعد قبضه ګروپو ته د دې خبرې پته لګېدلې ده چې عمران الدین خان چې څنګه ویلي ما په مخکې ویلاګ کې دا خبره کړې وه کله چې ما شکیل خان د شهیدېدو حوالې سره ویلاګ جوړ کړو چې عمران الدین خان د مظلوم ملګری دی، د ظالم دشمن دی او هماغسې وشول. تاسو که زما هغه ویلاګ ګورئ زه به انشاءالله په ډسکرپشن کې د هغې لینک ورکم، تاسو هغه هم کتلی شئ. د عمران الدین خان حوالې سره چې مونږ کومې خبرې کړې دي هغه ټولې خبرې عمران الدین خان په 100 هفتې کې ثابتې کړې. د کونډو رونډو حقونه چاته وهلو ته پرې نه ښودل. عمران الدین خان په دې باندې ډېر محنت وکړلو او د هغه غریبانانو خلکو ځمکه چې کومه ده نن د عمران الدین خان صاحب د وجې نه بچ ته او عمران الدین خان چې کوم دی د
علاقې مسایل د علاقې خبرې اترې چې کومې دي په جرګو باندې حل کوي چونکې کله د خلکو مسایل راځي هغه هم حل کوي. زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو ته اپیل کوم چې د عمران الدین خان دپاره د واګو اوسئ، د هغې د خاندان دپاره د واګو اوسئ. او زه سلام پیش کوم د هغې مور ته د هغې پلار ته چې الله تعالی هغې له داسې یو زوی زېږولی دی چې هغه یوازې د هغې محافظ نه دی، هغه د غونډ ښار محافظ دی، هغه د سټوډنټس محافظ دی، هغه د اګریکلچر د یونیورسټۍ د هغه او د زرعي یونیورسټۍ د سټوډنټس محافظ دی، هغه د یکتوت د خلکو محافظ دی، هغه د ریګي د خلکو محافظ دی او هغې نن سبا خپل خدمات چې کوم دي هغه د شاپور خلکو دپاره دي او د شاپور د خلکو محافظ دی. ډیر بهترین انسپکټر دی، الله دې ژوندی لري، الله دې کامیاب لري. مونږ ټولو ته د واګو یو. زه یم محمد عمران نیک او تاسو زما یوټیوب چینل ام عمران نیک آفیشل ګورئ. زما چینل د داسې ویډیوګانو دپاره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زما کومه ویډیو راځي چې تاسو یې اول ګورئ. ډیره مننه. السلام علیکم.